أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مخی آیاتونو کې الله پاک جل جلاله د الله او د الله د پیغمبر د الله د رسول د اطاعت حکم ورکړو چې تاسو د الله او د الله د رسول اطاعت کوئ او دې آیاتونو کې الله پاک جل جلاله فرمانبردارو ته حکم کوي چې تاسو د اعلی کلمت الله د لپاره jihad کوئ یعنی د کلمې د اوچتولو د لپاره jihad کوئ نو دې کې د jihad حکم بیانېږي فرمایا یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو خذو تاسو واخلی حذرکم خپل وسلې فانفروا تاسو اوزه ثبات وړې وړې ډلې او انفروا جميعا یا تاسو اوزه د جهاد د لپاره ټول په جمع باندې نو دیګه الله پاک فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا خذوا را واخلی حذرکم خپل وسلې نو اسباب استعمالول د توکل خلاف نه دي اسباب استعمالول د توکل خلاف نه دي بلکې توکل په الله باندې دي ته ویل شي چې اسباب اختیارول او نتیجه په الله باندې پرې خودل د توکل ویل شي ځکه الله حکم کړی دی تاسو چې کوم دی وسلې را واخلئ وسلې را واله د خپل ځان حفاظت وکړي د انسان دا جان چې دی وجود چې دی دا د الله امانت دی نو د دې باندې حفاظت کوي د دې وجه نه خودکشي آرام ده چې یو سړی خودکشي وکړي د حرام کار او الله باندې نه تپوس زګه چې دا بدن د خپل نه دی د الله امانت دی نو دلته کې الله حکم کوي چې تاسو وسلې را واخلئ نو توکل دې د ویل شي چې وسله براخلي اسباب به استعمالای خو په دې اسباب باندې به یقین نه کوي یقین به په الله کوي دا بنوي چې ما سره وسله ډیره ده نو زه به دشمن باندې غالب راځم ما ته فتح او کامیابی ملويږي نه فتح او کامیابی به تا ته الله درګي خو اسباب به استعمالای خلک وي وسنا سبقای لاس خپې به تغړای نو دا ستا په وس کې دا براخلی نور تا ته فتح او کامیابی دا وسله نشي درکولې جنگ احد کې مسلمانانو سره هر څه برابر بیا وتم ظاهری ته ور شکست وشو جنگ بدر کې وسره اسنو خو الله جل جلاله هغه ته فتح او کامیابی ورکړه نو وسله د الله حکم دی د وسله چې د جهاد د پارازین وسله براخل دا د الله حکم دی نو اسباب استعمالول او نتیجه په الله پر خودل دی د حکم دی توکل ویل شي نو فرمای یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو خذوا تاسو را واخلی حذرکم خپل وسلې فانفروا تاسو اوزه ثباتن وړې وړې ډلې ثبات دا د ثباتون جمع ده او د دې معنی د وړې وړې ډلې ان تاسو وړې وړې ډلې اوزه او وینفرو یا تاسو اوزه جميعا ټول په جمع باندې لوی لوی ډلې اوزه ټول په جمع باندې یو ډله اوزه دشمن د پاره خو یوازې موزه زګه په یوازې وتو کې د دشمن د پاره مسلمانانو ته نقصان دی کې دي یو کس عمومي او درې پیراشي قتل کی شهیدی کی نو دلته کې خو الله پاک جل جلاله د جهاد په اړه کې دا حکم فرمایي خو عام مسلمانانو ته د شریعت دا حکم دی چې تاسو چې کوم دی بهر وځي په سفر باندې نو یوازې بنځي ځکه نبی عليه السلام فرمایي چې کوم سړی یوازې په سفر باندې زی
په عام حالاتو کې نو دا شیطان دی، او چې 2 کسان زی نو دا دواړه شیطانان دي، او چې 3 کسان په سفر باندې زی نو دا جماعت دی. او په جماعت باندې دا چې کوم دی د الله پاک مدد د جماعت سره، ید الله علی الجماعه، د الله لاس په جماعت باندې وي، یعنی د الله مدد د جماعت سره وي. نو کو یو کس په سفر باندې زی دا هم شیطان دی، نبی علیه السلام وي. کو 2 کسان زی دا هم شیطانان دي، او کو 3 کسان زی نو نبی علیه السلام وي دا ټیک دی، دا جماعت. ځکه یو کس مثال په تور دی ځنه کراچۍ ته روان شو، لاره کې ولا مرګ راغی او د سر ملګری څوک نشته په لارې ځان له مرګري هم نه دی جوړ کړی، څوک پیژني را پیژني هم نه، نو هلته به ښخ شي. یا 2 کسان دي په ځنګل کې روان دي، یو ورته مړ شو، نو دا یو زی د لپاره چې کوم دی د قبر یا چې کوم دی کور ته د راوړو بندوبست کوي، نو دی چې راځي نو بل منظري وړي یا چې ورسره نور څه کړي. بهرحال چې 3 کسانی نو یو کس وفات شي، یو کس ورته کیني، بس بل کس لړ شي ملګري راولي ځان سره، نو دې کې د انسانانو خیر دی. دې وجه نه الله پاک جل جلاله حکم کوي چې تاسو ډلې ډلې ووځئ، وړې ډلې ووځئ یا ټوله ډله چې کوم دی په یو ځای. خدا د جهاد په باره کې دی عام طور حکم دا دی چې تاسو چې کوم دی یو کس په سفر باندې مزه 2 مزه، بلکې 3 ځای کو د 3 نه سیوا کېږي بیا ډېر ښه دی. کو یو سړی څلور ځي په سفر باندې نو څلور کې بیا ډېر زیات خیر دی. ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې خیر الصحابة 4، بهترین ملګري چې دي 4 دي، چې 4 کسه ملګري کنه دي په سفر باندې زی، نبی علیه السلام ورته بهترین خلک ویل دي، بهترین ملګري ورته ویلي دي. وخیر سرایا 400، او بهترین وړوکې لښکر دا 400 کسانو دي. وخیر الجيوش 4000، او بهترین غټ لښکر دا 400 کسانو دي. نو دغه چې کوم دی حکم دی چې تاسو ډلې ډلې اوځئ، وړې ډلې یا ټول په جمع باندې اوځئ. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، خذوا تاسو راواخلئ حذرکم خپلې وسلې، فانفروا تاسو اوځئ، ثباتن وړې ډلې د جهاد دپاره، او انفروا جمیعا یا اوځئ جمیعا ټول د جهاد دپاره په جمع باندې. وان منکم او بشک بعض لتاسو نه لمن ها سوکتی لیبطئن چې هغه ورستو پاتې کېږي د جهاد نه. په دې آیات کې دا زجر د منافقینو ته، دا توبیخ ته زجر دی، دا زورنه د منافقانو ته چې منافقانو کې 2 حسرتونو، یا خو ډومبې خو به دي جهاد دپاره تلل نه، نو د جهاد نه پس چل ول باندې پاتې شو، او دویم دا چې کله به د جهاد نه پاتې شو نو دا خپل پاتې کېدل به د الله فضل او غنیمت ګڼو. مونږ شکر دی چې پاتې شو، خو چې مونږ په جهاد کې تللی وي دا پاتې کېدل چې دي پاتې کېدل زمونږ دپاره دا د الله انعام دی په مونږ باندې. که مونږ هم د مسلمانانو سره تللی وي نو مونږ هم هلته کتل شي. نو لومبې خو به جهاد لکه منافقان تلل نه، په چل ول به ځان پاتې کو، او چې پاتې به شو او مسلمانانو ته به شکست وشو نو دوی به بیا خوشحالېدل وي دا د الله په مونږ باندې انعام و چې جهاد له لانه دا دوه. نو دی کې الله پاک جل شانه منافقینو ته زجر دی منافقینو ته چې وان منکم او بشک بعض له تاسو نه لمن هغه سوکتی، یعنی بعض له تاسو نه کم منافقان چې په مسلمانانو کې لمن هغه سوکتی یبطئن چې دوی خامخا پاتې کېږي د جهاد نه. فان اصابتکم پس کو شری ورسیږي تاسو ته مصیبت څه مصیبت ته ورسیږي. مصیبت څه مطلب چې تاسو باندې کافران غالب شي، لکه څنګه چې په جنگ احد کې مسلمانانو ته تکلیف رسېدلی. نو فإن أصابتكم کچری ورسیږي تاسو ته مصیبت څه مصیبت، قال نو وای دا منافقان قد انعم الله په تحقیق سره انعام کړی دی الله علی په ما باندې. نا منافق سوی په ما باندې الله انعام کړی دی، شکر دی چې د مسلمانانو سره نیم تللی کو چېرې تللی وي نو زه به هم قتل شوی وي یا به زخمی شوی وي. قد انعم الله په تحقیق سره انعام کړی دی الله علی په ما باندې. اذ لم په هغه وخت کې اذ لم اکم معهم، اذ په هغه وخت کې لم اکم معهم کو چې نوی د دوی سره شهیدن حاضر شوی جهاد ته. په هغه وخت کې لم اکم معهم چې نو حاضر شوی د دوی سره نه د مسلمانانو سره، شهیدن معهم چې نو د دوی سره شهیدن حاضر شوی جهاد ته. لفظي ترجمه به داسې شي چې اذ لم اکم معهم قد انعم الله په تحقیق سره الله انعام کړی دی علی په ما باندې. اذ په هغه وخت کې لم اکم معهم چې زه نوما
چې زنوم د دوی سره اکم معهم چې زنوم د دوی سره شهیدن حاضر شوی جهاد ته یعنی په ما باندې الله انعام کړی دی چې زه د مسلمانانو سره جهاد ته نوم حاضر شوی جهاد د پاره نوم متلی دا را باندې الله انعام کړی دی قد انعم الله په تحقیق سره انعام کړی دی الله علی په ما باندې اذ په هغه وخت کې لم اکم معهم چې زنوم د دوی سره شهیدن حاضر شوی جهاد ته چې زنوم د دوی سره شهید حاضر ته ویل شي گواه ته په دې وجه نه شهید ویل شي چې دې په عدالت کې حاضری کوي نو شهید معنی دا حاضر شوی خو مطلب دا دی چې دې سره جهاد لنوم ته نه دا په ما باندې الله انعام دی ولئن اصابکم او ګجری ورسیږي اصابکم تاسو ته فضل سفضل من الله د الله د طرفنا ان تاسو ته فتح او کامیابی ملو شي لکه څنګه چې په جنگ احد کې مسلمانانو ته ملو شي و فتح او کامیابی ته ملو شي دي سوي لا یقولن ضرور بالضرور دی وای کأن لم تکن گویا چې نو په کأن لم تکن گویا چې نو بینکم په مابین تاسو کې و بینه او په مابین د منافق کې مودتن سدوستی چې کله د مسلمانانو ته د خیر خبره ورسی فتح او کامیابی وته الله ورکی مالی غنیمت وته الله ورکی مسلمانان په کافرانو باندې غالب راشي نو دا کافر د منافق تخلین د الفاظ وزي چې د پسړه کې کم منافقت نو هغه د خبرو نه ظاهري دی بیا څه خبره کوي دی بیا د خبره کوي لکه چې د مسلمانانو او د منافق په منځ کې د سره دوستی او تعلق اړوونه نو حقیقت کې خو تعلق نشته دی خو ظاهري تور د منافقان خو په مسلمانانو کې پاتې کېږي مسلمانانو دوی موږ تاسو ملګری یو کنده خبرې خوږي کنه نو دی بیا د خبرې کوي چې گویا د منافق ته د مسلمانانو سره دوستی او تعلق اړوونه نو دې څه خبره کوي کأن لم تکن گویا چې نو بینکم په مابین تاسو کې یعنی مسلمانانو کې و بینه په مابین د منافق کې مودتن سدوستی څه خبره کې دی وی یا لیتنی کنتو کاش چې زوی معهم د دې مسلمانانو سره معهم د دوی سره فافوزا نو زب کامیاب شي وي فوزا عظیما په کامیابی لوی سره چې کله مسلمانانو ته تکلیف ورسین دی په خوشحاليږي په ما د الله انعام دي چې مسلمانانو سره jihad لنیم تللی زګه کوڅ تللی نو ماته هم تکلیف را رسیدلی او چې کله دې ته فتح او کامیابی ورسی نو دی بیا او دی په کینی دی خبزان په چل ولې پاتې کړي نو دی سوي دی بیا د خبره کې لکه چې د مسلمانانو سره داړو تعلق ني هغه دا چې دی وی چې کاش زری مسلمانانو سره تللی وي دی jihad لا نو فافوز فوزا عظیما نو زب کامیاب شي په کامیابی لوی سره فافوز فوزا عظیما نو دی وی زب کامیاب شي په کامیابی لوی سره نو دا منافق دی کامیابی دی لوی کامیابی څه ته وی دی په مسلمانانو اریان نه دی چې مسلمانانو سره تللی وي مسلمانانو سره می امداد کړی وي د مسلمانانو حوصله اوچته شي وي مسلمانانو سره مدد کړي دا پروا نشته دی بلکې دی لوی کامیابی دی چې مسلمانانو ته مالی غنیمت ملو شوی دی سامانونه او پیسې وغیرہ په دې کې به زمای څه شي و دې ته دی لوی کامیابی وي دا منافق دی وی زبم د دې پشان کامیاب شي مونږ دې کامیابی څه ته وي د دنیا د مالی غنیمت ته د کامیابی وي ولئن اصابكم وجر ورسیږي تاسو ته فضل فضل من الله د الله د طرفنا ليقولن نخامخ وي دا منافق کأن لم تکن خامخ وي دا منافق کأن لم تکن گویا چې نو بینکم په مابین تاسو کې و بینه په مابین د منافق کې مودتن سدوستی دی خامخ بیا د خبرې کوي لکه تاسو او د په منځ کې چې دوستی ونه خبره څه دغه دا چې یا لیتنی کنتو کاش چې زوی معهم د دوی سره یعنی د مسلمانانو سره په jihad کې فافوزا نو زب کامیاب شي وي فوزا عظیما په کامیابی لوی سره الله فرمایي دی آیات کی ترغیب دی jihad طرف ته الله فرمایي چې فوز عظیم لوی کامیابی دا نه چې تمال غنیمت حاصل کی بلکې الله فرمایي چې لوی کامیابی دا چې ته د کافرانو سره په اخلاص سره او جنگيږي د الله د پاره د الای کلمت الله د پاره د الله د کلمې د اوچتولو د پاره او جنگيږي د مالی غنیمت د پاره م جنگيږي د الله د پاره د کافرانو سره او جنگيږي په jihad کې نو کو ته شهید شوي نو تا ته فوز عظیم حاصل شو او چې ته کامیابی ته حاصل شو او کنا ته غازی شوي او جنگ دی وګټو نو بیا د کامیابی په دوه صورتونو کې دا ته لوی کامیابی حاصلېږي الله وی دغه لوی کامیابی نه ده فليقاتل پکار د شي
او جنگیږي فی سبیل الله پلار د الله کې الذين ها کسان یشرون چې خرڅوي الحیات الدنیا ژوند دنیا خرڅوي معنا قربانوي ژوند د دنیا بالآخرت د آخرت په بدله کې مسلمانان چې جنگیدل دنیا زندگی د ختمېدو د لپاره جنګ زما د دنیا زندگی د ختم شي خو چې ماته آخرت ملو شي خپل ځان به شهید کو خو آخرت به ته ملو شو نو یشرون دی خرڅوي دی قربانوي الحیات الدنیا ژوند د دنیا بالآخرت په بدله د آخرت نو یشرون د دوه مانو د لپاره راځي د اغستو د لپاره هم راځي یشرون په عربی کې او د خرڅولو د لپاره هم راځي نو دلته کې خرڅول معنی شي چې یشرون خرڅوي دوی الحیات الدنیا ژوند د دنیا بالآخرت د آخرت په بدله کې نو بیا به مراد مسلمانان شي چې مسلمانان د آخرت په بدله کې د دنیا ژوند خرڅي او دلته کې یشرون دا د اغستو په معنی باندې شي یشرون اخلی الحیات الدنیا ژوند د دنیا بالآخرت د آخرت په بدله کې نو بیا به مراد منافقان شي چې منافقان د دنیا د ژوند اخلي د آخرت هغه ژوند پریدي او کنه خرڅول یې معنی شي خرڅول معنی راجحه ده دلته کې معنی د خرڅولو ده یشرون الحیات الدنیا دوی خرڅوي ژوند د دنیا بالآخرت په بدله د آخرت کې ومن یقاتل او هغه څوک چې او جنګیږي فی سبیل الله په لاره د الله کې فیقتل پس د قتل کړل شي او یغلب یا غالب شي یا د شهید شي یا غالب شي غازی شي مال غنیمت راوړي په دوه صورتونو کې الله وی دې کامیاب دي فیقتل پس د قتل کړل شي او یغلب یا غالب کړل شي فسوف نؤتیه زرد چې موږ به ورکو دته اجرا عظیما اجر لوی په دواړو صورتونو کې د فوز عظیم حاصلېږي خو چې نیت یې پکې د الله رضا وي خالص وي د منافقانو په شان دی نه چې د مال غنیمت لپاره جنګېږي خو د مال غنیمت لپاره جنګېږي نو دا د دې لپاره بیا الټه چې کوم دی د عذاب سبب ګرځي د ثواب سبب یې نه ګرځي فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو خذوا واخلی حذرکم خپل وسلې فانفروا تاسو اوزه ثبات وړې وړې ډلې د جهاد د پاره او وینفروا یا تاسو اوزه جميعا ټول په جمع د جهاد د پاره وان منکم او بشک باز لتاسنا لمن هغه سوکتی ليبطئ ان چې خامخا ورستو پاتې کیږي د جهاد نه چې مراد ته منافقان دي فان اصابتکم بیا ګچری ورسیږي تاسو ته مسلمانانو مصیبت مصیبت قال نویدا منافق قد انعم الله په تحقیق سره انعام کړی دی الله علی په ما باندې اذ په هغه وخت کې لم اکم معهم چې زنوم د دوی سره شهیدن شریک شوی په جهاد کې حاضر شوی په جهاد کې ولا ان اصابکم او ګچری ورسیږي تاسو ته مسلمانانو فضل من الله د الله د طرفنا ليقولن نخامخ دی وای کأن لم تکن گویا چې نو دی بین چې گویا چې نو بینکم بما بین تاسو کې و بینه بما بین د منافق کې مودۃ دوستی دی بیا د خبرې کې خبرې سدي یا لیتنی کنتو کاش چې زوی معهم د دې سره نه د مسلمانانو سره په جهاد کې شریک شوی فافوزا نزب کامیاب شوی فوزا عظیما په کامیابی لوی سره فلیقاتل پکار د چې او جنگیږي فی سبیل الله پلار د الله کې الذین ها کسان یشرون چې خرڅوي الحیات الدنیا ژوند د دنیا بالآخرت د آخرت په بدله کې ومن یقاتل او هغه څوک چې او جنگیږي فی سبیل الله پلار د الله کې فیقتل پس د قتل کړل شي شهید کړل شي او یغلب یا غالب کړل شي فسوف نؤتیه پس زرد من باور ګدوی تا اجرا عظیما اجر لوی اجر به په دوه صورتونو کې ورکو یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو خذوا واخلوا حذرکم خپل وسله فانفروا اوزه ثبات وړي وړي ډلې د جهاد د پاره او وینفروا یا اوزه جميعا ټول په جمع د جهاد د پاره وان منکم بشک بازل تاسنا لمن ها سوکتی ليبطئ ان چې خامخ ورستو پاتې کیږي د جهاد نه فان اصابتکم بیا ګچری ورسیږي تاسو ته مصیبت س تکلیف
قال نو وای قد انعم الله په تحقیق سره انعام کړی دی الله علی په ما باندې اذ په هغه وخت کې لم اکم معهم چې نو مد دوی سره لم اکم معهم چې زنو مد دوی سره شهیدن حاضر شوی jihad ته په هغه وخت کې په ما الله دوی فضل کړی دی ولئن اصابکم او ګجر ورسیږي تاسو ته فضل فضل من الله د الله د طرفنا ليقولن نخامخوي كأن لم تكن گویا چې نو بینکم بما بین تاسو کې و بینه بما بین د منافق کې مودۃ دوستی یا لیتنی دی وی کا یا لیتنی کنتو کاش چې زوی معهم د دوی سره په جهاد کې فافوز نو زب کامیاب شوی فوزا عظیما په کامیابی لوی سره فلیقاتل پکار د چې او جنگیږي فی سبیل الله پلار د الله کې الذين ها کسان یشرون چې خرڅوي الحیات الدنیا ژوند د دنیا بالآخرت د آخرت په بدله کې ومن یقاتل او هغه څوک چې جهاد وکړي او جنگیږي فی سبیل الله بلار د الله کې فیقتل پس دی شهید کړل شي او یغلب یا غالب شي فسوف نؤتیه پس زرد چې موږ به ورګو دته اجرا عظیما اجر ډیر لوی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم